کوم معاشره کې، په کوم کور کې، په کوم کلي کې، په کومه محله کې د ټیک ټاک هلک مړ شو، د ټیک ټاک جنۍ مړه شوه چې هغې به خپل بدن خلکو ته ښوو. ای مولانو جنازه یې مه کوئ، مه کوئ جنازه، بایکاټ دې وکئ. او که کوم ملا د داسې جنۍ او د داسې هلک جنازه وکړه د هغې ملا نه هم بایکاټ وکئ. دا معاشره سمیږي که نه سمیږي؟ دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي، دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي. تا ته پته ده چې په پلانکي کور کې داسې جنۍ ده چې هغه په ټیک ټاک باندې خپل بدن سړو ته ښیي، د دغې کور سره غم خادي پرېږدوئ، په دې کې ګناه نشته دی. هغه سړی د خپل کلي نه وباسئ. حدیث مبارک کې راځي مینه به هم د الله د وجې نه کوي او بغض به هم د الله د وجې نه کوي. داسې خلکو سره غم خادي به نه کوو انشاءالله. دا زما د نوي نسل، دا زما د نوجوان نسل دشمنان دي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. ما ته بله ورځ یو هلک ټلیفون وکړو،